د ګودر په سره ولاړه ده او دا د ګودر غاړه ده. جی جی ما په ګودر ګڼې جنکۍ دی او دا کوي نو دې دپاره یو ګانه ولیکه نو هغه بیا ټریبل باندې ناست و ټکه ټکه دا یې کولو هغه د بېبې مې د کوټې په سر ولاړه ده دا د ګودر غاړه ده دا د ګودر غاړه ده او دا صدمره وه کورسو هغه بیا موږ ټیکله بیا شیربانو پیدا شوه. شیربانو بیا یو جینۍ نه لیلا نه مجنون دا یاسمین خان راغلی وه کورس دپاره دریاب غاړه کې کورس کولو نو موږ تلي ما کیمره وړې وه لکه نو ما سره پښتو کې خبرې کولې ما لکه ما داسې کار وکړه موږ یو نوی فلم جوړو د پښتو د ژبې اولنی فلم دی ته هغې کې د شیربانو کرکټر وکړه او کہانی هم تیار ده علي حیدر جوشي صاحب هم راغلی ریکارډینګ ویکارډینګ هم کېږي د هغې ګانې مانې ته راشه ماښام هلته هغه ښه بیا ماښام راله ها یې وکړه چې بس زه تیار یم زه به شیربانو جوړېږم هغې بیا ځان له ډریس مریس او دا بلا مته تیار کړو موږ ته ډیټ واخیست تاریخ چې بس کالام کې به شوټینګ یې وروړه بیا سیده موږ لاړو دې غړې لاړو کالام ته هلته شوټینګ وشو هلته ګانې مانې وشوې اوس دغه لکه ستا مدین او کالام دونه فرق خو نشته لکه نږدې نږدې دي که نه نو نږدې دي ستا لکه راتګ خپل کوي ته په یو نوی انداز د یو نوې زندګۍ آغاز هلته ته رارسېدې د یوسف خان شیربانو فلم شوټینګ شروع دی فلم چې کله وشو مثال په طور خبره لومبني فلم کې تا ته څه تکلیفونه تا څه محسوسول یا داسې فلم کې تکلیف دا چې زه لاړم کلي ته نو هلکانو مې پلار ته ویلو چې هغه زوی خو دې هلته کې واده وکړه بل او کار وایي دا ګوره دا تصویر زما تصویرونه رالګه نه جنۍ سره نو پلار مې وقارېده وایي ګوره دا ما خو دی علم جوړولو او دی ګوره دی په کومو کارونو کې ونښتلو دا جنک هغه هلکان هم ورانو دا شبیر حسین دلي دا نوي هلکان وروله وایي استاده بالکل ګډوډ شوی دی هلته کې خو ښځې داسې ګرځي په روډونو کې او د ده څه زه چې لاړم نو سړی قارېدلی دی ما نه میلاوم د سره غاړه ما یې بابا السلام علیکم ما به خپو ته لاس کړ بیا به غاړه ورکړه نو نه به پرېښودی او نو بیا لږ نرم به مې که نه صحیح ده جي نو ما یې ګوره بابا خبره دا ده چې دا خو یو فیکټري ده او کار پکې کوي جنکۍ هلکان ټولو د دې مقصد دا نه دی چې بس هر سړی واده کوي ما دا واده داسې آسان شی دی ما هېڅوک داسې نه کوي او چې کوو که خیري نو ښه په طریقه به کوو ښه په ډنګ ډونګ به یې راولو او ته به راله ګورې که خیري او بیا به مې شوړه راوویسته شوړه او ولې چې هلک زه پوه کړم ما ته وایي پیسې ورکوم ملا سړی دی بس او نو ما به د لسو داسې بنډله جوړه کړه که نه چې 2000 روپۍ به مې نو داسې بنډل به پوره جوړه شوه نو چې خراب پړ چې داسې به مې راوویستل وبه یې کاته دا څه دي ما یې کیش دی سنبال کا ډېر ښه جي ډېر ښه ما ته شمار کا که نه وایي لږې نه دي هلته مې سودا کړې ده او دا ما زه نورې به راشي ته دوا کوه ما وې په پیسو ډېر مین واورې که نه ملا سړی په پیسو ډېر مین وي صحیح دی جي ښه موږ راځو دغه لومبنی فلم ستاسو چې کله راغی او ولګېدو تا ته دا پته وه چې یاره دا به دونه سوپر کېږي یا به دا سوپر ډوپر کېږي یا به دونه خلک خوښوي اندازه ته وه که نه وه او چې کله تا لومبي در باندې خپل ځان په سکرین ولید تا ته څه محسوس کېده نه نو اول خو زه لکه دربار ته تللی وم زه به هر جمعرات ته منګافیر بابا ته تلم دا فلم به چې جوړېدو ما خدای پاکه زمونږ عزت وساتې دا فلم هیټ کړي چې هغه په کومه ورځ ریلیز کېدل زه د هغه جمعې په ورځ باندې هلته زیارت ته تللی وم او هلک ته مې ویل چې ما له به فوراً ته خبر راوړې پهله شو وچلېږي خلک څه محسوس کوي ولې چې خطره مو ولې پښتنو منع کړي ومو چې هلکه دا پښتو ګډېدل او دا به نه منو دا به نه پکې پښتنو هم مخکې دا هم موږ به یېرېدو هم چې شوټینګ مو هم کولو او چې هلکه څوک هم بمبه نه کړي چېرته پرې جذباتي پښتانه دي ټولو نو هغه د هغې نه بس چې زه بس هلته وم چې ګورم سړی وایي خبر راغی اورې چې میلاو شو راغی بدرا څه چل دی سپر هیټ فلم نه مړه ما یاره ما رښتیا ده که دروغ وایې یاره قسم په خدای وایي د دې زیارت مې دې قسم په کوم چې ته حاضري ورکړې دروغ نشم ویلی وایي داسې درشت دی په فلم او دا نه تباهي ده وې ته راشه وایي کوم وخت چې ته اس راخلاص کې او ګانه کې نشته دی منزل زما ښکلی دی وطن زمونږ ښکلي دي باغونه رنګ په رنګ میوې نڅي رنګ په رنګ ګلونه دا ګاڼه په آس باندې روان یم زه دا د لومبني فلم چې کوم دی کامیابۍ سفر شروع شو اوس بدر صاحب زه به ده ووایم چې 200 او 22 فلمونه تاسو کړي دي جی 200 په دې کې 2 فلمونه چې کوم دي هغه زموږ د ژبې نه دي یو د سیندۍ فلم دی هو جمالو
او یو د بنگالۍ فلم دی دروندو پوتک تاسو په بنگالۍ کې هم کار کړی دی او کنه درندو پوتک ابراهیم نفیس صاحب ډایرکټر په کراچۍ کې اوس هم ژوند دی او د دې هو جمالو مداري ډایرکټر والا کو دا ټیکنیشن موږ سره مخکې بیا ډایرکشن شروع کو بیا ماته چې زما یو سندي فلم کې کار وکړ صحیح ده نو دین علاوه ما مقصد دا زه دا وایم چې دا 200 او 22 فلمونه شوي دي نو کوم دا هر یو فلم راولو هغې ته کینو زه یم چې دا ډېر لوی محنت تا کړی ډېره زیاته خواري دې کړې ده په دې به ډېرې مزیدارې خبرې کوو زه دا وایم چې د خپلو ګرانو خوږو کتونکو ته د دې فلمونو نه لږ معمولي یو ټوټه وښایي څنګه وایي دا خو ډېره ښه خبره ده چې دوی ته هم پته ولګي چې موږ څه کړي دي او لکه ټول خو نشو کولی خو موږ به یو ګرانو خوږو کتونکو زما په خیال چې داسې تاریخي انټرویو خو زه څه ووایم بدر صاحب په خپل زه ولسي انداز کې تاسو سره مخامخ دي خپل وروڼو خویندو سره د فلمونو خبره روانه وه او د یوسف خان شیربانو نه علاوه چې کوم دی نورو فلمونو خبره تر هغوی وکړله نور داسې د ادم خان درخانۍ فلم دی د هغې نه علاوه زه به نومونه والم دی کې سره جوړه میرنۍ رور یو ډېر زبردست فلم خانه بدوش ورسره ټوپک زما قانون او غضب د هغې نه علاوه اوربل او دا ګز او دا میدان داغ داسې دیدن او سپین سترګې ګڼکاپ ارمان نادان او داسې ډېر زیات زیم چې د شمېر نه وتې نومونه دي په هغې خبره خو خیر چې کوو نو ډېر ټایم ریکوایرډ دی بدر صاحب موږ سره ناست دی بدر صاحب زه راځم یوې بلې خبرې ته فلمونه الحمدلله دونه ډېر تاسو وکړله مختصر جواب ورکو ځکه چې ضروري خبرې پکې نورې هم پاتې دي دا راته ووایه چې په دې خپلو فلمونو کې ستاسو په خپله کوم یو ډېر ښه فلم خوښ دی ادم خان درخانۍ دا ستاسو ډېر زیات خوښ دی ډېر زیات خوښ دی د هغې رول هغې کې ستاسو څه خوښ و وجه څه وه هغې کې بس یو حقیقت و جی هغه چې ته وګورې که نه ته به وایې چې یاره زه دا فلم نه ګورم یو حقیقت ګورم دونه نږدې و هغې دومره ډیپت کې و هغه فلم نه دی په دې کې ستاسو د خوښې د زندګۍ چې کوم یو مزیدار ډایلاګ دی هغه په دې کې دی که یا په نورو فلمونو کې ستاسو د زندګۍ ژوند ښایسته ډایلاګ کوم یو تاسو چې د کوم نه متاثره یې او ستاسو په ذهن کې دي چې تاسو یو فلم کې یو ډایلاګ ویلی وي تاسو خوښ شوي تاسو بار بار په جبه راځي یا چې تم هسې ناست یم اپل کې مې اواز کړي وي دې کې ما ویلي دي لکه ادم خان درخانۍ کې کوم یو ډایلاګ هغه ډایلاګ دا دی چې زه راځم او د غر لاندې غر لمنه کې لکه د سره د ملګرو وي نو د هغه درخانۍ تختولي لکه نو زه راځم او ته د لستوڼي مړه ما خو وایي چې ته به یو شریف سړی خو ته دوست نه د لستوڼي مار وختې او ستا مرګ په ما باندې روا شو اوس به زه ته زما نه ژوندی نه پاتې کېږي دا د هغې مشهور لکه ډایلاګ تاسو یاد دي سندرې مندرې خو هم فلمونو کې ډېرې زیاتې راځي یا شاعري هم پکې داسې څه شته ستا خوښ شوي وي زړه ته یې نږدې شوي وي لکه تا ذاتي دې خوښ وي یاره ذاتي خو څه ووایم ډېر دي اوس کم زیات کم نه په شاعرۍ کې د رحمان بابا شوه یا سندره شوه یا بل څه داسې تاسو خوښ شوي وي دا بله ورځ ما یو سین کړی د شاعرۍ کې مې ویلي وایي په دنیا کې داسې رنګ ظالمان شته چې یقیني نه په خدای او نه په قرآن شته ادیرې لره چې ورشم جړه راشي ادیره کې مې خواږه یاران شته او زه رحمان چې غشی ولم خطا نه ځي زه رحمان چې غشی ولم خطا نه ځي ولې چې په مردان کې مې او په پېښور کې مې په سوات او په منیر کې مې کامل پیران شته ډېر ښه ډېر مزیدار ډېر خوند یې وکړو دا ستاسو په ډایلاګ کې دغه د خوښې ډایلاګ و زه راځم جي یو بلې خبرې ته اوس بله اوس وي ټي خیبر د اړخه یو شو شوی وه په دې ټي وي باندې مونږ کتلې وه او په هغې شو کې وي ټي خیبر چې کوم دی یو پروګرام و یو شو و خو هغه شو وه ډي وي کام یو کارډ دی کارډونو کمپنی ده فون کارډ دی هغې تاسو له چې کوم دی یو اعزاز درکړم او هغه اعزاز ده تاسو د هغې د سفیر په حیثیت سره د ډي وي کام کمپنۍ د اړخه تاسو د سفیر په حیثیت چې کوم دی هلته راغلی او تاسو د یو نوی کارډ چې کوم دی لکه د هغې آغاز وکړو د هغه کارډ نوم دی خیبر کالینګ کارډ خیبر کالینګ کارډ هغه خیبر کالینګ کارډ چې کوم دی هغه لانچ شو او هغه هم د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې په لومړي ځل باندې د پښتو د ژبې یو کارډ راغی چې د هغې نوم دی خیبر کالینګ کارډ هغه کارډ چې کوم دی تاسو ته هغوی هغه کمپنۍ والا تاسو د سفیر یو اعزاز درکړه چېرې تاسو راشئ په دې سټیج ودرېږئ او دا کارډ مونږ لانچ کوو نو دا ستاسو په لاس باندې لانچ کوو ستاسو جذبات سو تاسو خوشحاله وئ ستاسو لکه زه د جرګې مشر کړم بالکل جی صحیح ده که نه بالکل زما خو د خوشحالۍ نه بس داسې وم چې تا به وایي چې خدای زه
په سټیج ما کتلې په ټي وي کې مخکارل تاسو ډیر زیات خوشاله وئ ډیر جذباتي شوم ما او یو خدا و چې بس د خلکو ډیر زیات کلیپ هم او همدردیان هم او زه غواړم چې دا کارت دار پښتون په جیب کې پروتي ته دا غواړي چې دا خیبر کارت دی دا خیبر کارت او د هر سړي په جیب کې وي دار پښتون په جیب کې پروتي ولې چې په دوبۍ کې په زرګونو پښتانه دي په عربو کې دي په سعودي پاکستان کې دي یو بل طرح کالونه کوي او ارزان کارت دی چې په جیب کې پروتي بس یو ځل ورکا او بیا شروع شه غوا پکې بیا خپل خبره د مینی محبت کې پکې د جنگ جګړې کې کدار سکے صحیح خبره د غوا کې د میخ او د وخو کې ډیر خپل خبره دا راته یو وکیل مې دوست مې دی هغه تبانه کا ټلیفون کوم و یار اوس یو دماغ غړمې ولې وای چې دوبۍ ته ټلیفون کولو چې لکه هغه میخ څنګه چلو شو واخه دې جمع کړی دي کنه و دلته کې راشي نو خبره نه کوي خدای بدر صاحب اوس کوم مسله څه نه شو لکنه اوس خو کارت شته کنه خیبر کالینګ کارت دا دار چې مونږ هر پښتون په جیب کې دوه درې کارډونه پراته خیبر کالینګ کارت دا ډېر ضروری شو دا خو د ترقی خبره ده مثلا خبره ده دې کې خو ډېر اسانتیا شو او ډي وی کام کپنه دا ډېر غټ کارو کو چې لکه زه دا وایم چې هغوی دا سوچ کو ډي وی کام والا چې د پښتو د ژبې خپل کارت دی وي او ډي وی کام والا او جی بالکل موږ هغه ډېر شکریا ادا کوو د کامران راجا صاحب بالکل دا ویټي خبر دا د لپاره ډېر منډي تړي والا خدای دی ولا نور همت ورکی ان شاء الله دا به نورم په ترقی باندې خیری ګرانو خوږو کتونکو د بدر صاحب په ذاتي انټرویو په حواله باندې به زه یو خبرو کم تاسو به ابلو زمونږ یو پروګرام کتلی وي د ویټي خیبر نه تاسو یو شو کتلی وه میوزیکل شو وه چې په هغې کې تاسو کتلی وو چې ډي وی کام یو کمپني ده د کارډز د فون کارت کمپني وه او ډي وی کام چې کوم دی هغې داسې یو کار کړی و چې هغې یو خپل کارت د پښتنو دپاره د هغې اجرا کړی چې د کارت نوم دی خیبر کالینګ کارت په ړومبي ځل باندې په پښتو ژبه کې او دغه کارت چې کوم دی دغه کمپنۍ چې کوم دی د ډي وی کام والا د هغې منیجمنټ د هغې مشرانو دا یو فیصله وکړه چې موږ په پښتو کې یو کارت راوړو چې د هغې نوم دی خیبر کالینګ کارت او بیا دا فیصله وشوه چې یاره دا کارت چې کوم دی د دې دپاره د یو سفیر ضرورت دی د دې دپاره د یو مشر ضرورت دی د بدر صاحب وایي چې د جرګې د مشر ضرورت دی نه هغې وي چې چونکې دا حق پکار ده چې یو ډېر دروند پښتون ته وي نه هغې وي چې یاره بدر صاحب د میډیا لپاره ډېر زیات خدمت دي لہذا دا 232 فلمونه جوړېدو نه پس هغې دا وي چې موږ بدر صاحب راولو او د هغې په سر یې دا پټکې کېښودو او هغې د جرګې مشر کړ او هغې یې مشران کړل دوی له ډېر لوی عزت ورکړه او نو زه به ویم چې موږ دې لپاره ډي وی کام لکه څنګه چې بدر صاحب ووي چې موږ د ډي وی کام او ورسره چې کوم دی موږ د خیبر کالینګ کارت د کامیابۍ لپاره دعا کوو چې الله یې دا کامیاب کړي بدر صاحب هم دا وویل او ای وی ټي خیبر چې کوم دی دا خو دوی خپل چینل دی خبرې ترې روانې دي خو بدر صاحب یو خبر وکړه چې دا میخې او د وښو او د غوا او دا خبرې به یو بل سره کوو ځکه چې د پښتو د ژبې خپل کارت شته د هغې نوم دی خیبر کالینګ کارت لہذا پکار دی چې بدر صاحب وچ یو نه بلکې 2-3 کارت ستاسو په جیب کې وي بدر صاحب دا خبره بیا د ګرانو پښتنو کو کې 100 کارت پکار دی په جیب کې خیبر کالینګ کارت کم سے کم 15 کارتونه پکار دي خیبر او خیبر کالینګ کارت ډېر ښه نو ګرانو خوږو کتونکو خیبر کالینګ کارت زمونږ ستاسو زه دا وایم چې د پښتو د ژبې لومبنی کالینګ کارت دی او بدر صاحب خو چې 15 پکار دي خو ګورې خامخا اوس په موږ تاسو استعمالو راځو ستاسو نورو خبرو اترو ته دا راته ووایه بدر صاحب خوراک څښاک کې هم څه خوښ دي خوراک څښاک کې غوښه او بدر صاحب ته پخلی مخلی دې کړی دی پخپله بس دال ساگ پخولی شو یا مطلب گزاره کولی او گزاره کوو چې داسې وخت میلاو شي نو بیا د خپل خوښې لږ سبزي مبزي پخه ډېره ښکلې خبره بدر صاحب دا راته ووایه چې دغه چې کوم دی د خوراک څښاک نه علاوه یو بلې خبرې ته راځم او هغه دا ده چې چېرته لوبو موبو سره سپورټ سره یا مطلب دا دی ستاسو دغه سو فارغ وخت کې سم خوښ د فلمونو نه علاوه د فلمونو نه علاوه موږ فوټبال کولو فوټبال ستاسو د خوښې گیم دی بالکل اوس هم فوټبال خوښ دی لکه ګوره صحیح اوس به هم ډېر خوښ دی او بل یو خبره ته راځم بدر صاحب هغه دا ده چې په مینه یقین ساتئ او که نه ساتئ مینه خو مینه ده نو یقین ساتئ په دې دنیا کې داسې څوک دی چې چا نه ده مینه کړې هر سړي مینه کړې ده چا څه سره کړې ده ما خپل مور پلار سره مینه کړې ده خپل کار سره مینه کړې ده ما همیشه په ایماندارۍ خپل کار کړی دی په کار کې ما بېایماني نه ده کړې صحیح ده او همیشه مې د نورو خلکو خدمتونه کړي دي ګوره صحیح ده جی او جی دې کې یو ګرانو خوږو کتونکو ته یو بله خبره کوم ګرانو خوږو کتونکو یو ډېره مزیداره خبره ودا چې موږ سره د پښتو لومبني هیرو بدر منیر د پښتو لومبني چینل ای وی ټي خیبر او د پښتنو لومبنی کارت خیبر کالینګ کارت درې څیزونه په یو ځای لکه وشو دا معنی یې چې مې تاسو ته یاده شو کوم
زه راځم جي الحمدلله یو بلې خبرې ته ودا ده چې ماشومان هم څونه دي لکه دا راته لږ ووایې. ماشومان 2-3 دي. 2-3 دي، شکر دی. نو په هغې به هم جي خبره اتره کوو. بدر صاحب دا راته ووایه چې داسې یو فلم یا داسې ستا په فلم نه علاوه ستا په زندګۍ کې څه واقعه په فلمونو کې خو لکه دونه غټ کار شوی نه خامخا به وي داسې یو ناخوشګوار واقعه ناقابل فراموش واقعه تېرولی نه شي هغه د ذهن کې شته؟ دا راته لږ ووایه د ګرانو کتونکو. دا ملتان خان یو فلم شوټینګ کېده. ملتان خان هغې ته یو کوی جوړ کړی په دې پنډۍ کې. ښه جي. نو ما ته پروډکشن والا راغی چې هلکه سبا ستا شوټینګ دی. ما کوم ځای کې دی؟ وایي په دغه کې دی پنډۍ کې دی. نو هغې چې کوی جوړ کړی نو هغې ته کې د ډاک سنټر نه سپي اغوستي وو لکه هغوی میجر صاحب. نو زه یې راوستم هلته. نو اول خو ما ته میجر ستنو لګوله بیا مې 2-3 کمیسونه لاندې واچوله او بیا زه کوی ته دننه کړم. ما ته یو فایټ سپي به راپرېږدم د باندې. نو دا سپي راپرېښوده بیا او زبردست فایټ دی هغه. که چېرته داسې چانس میلاو شو هغه وګوره ته. اوریجنل لکه اسپو سره. او جی اسپو سره. خو خطرناک مو. خطرناک مو داسې خطرناک و چې بس هغه خلک هم ویرېده. ځینې خلک خو ظاهره خبره ده لاړه چې یاره که دا خو بالکل لکه. او بل دویمه خبر ده ما خپل فلم و زندان په هغې کې 2 ازمري ما راوستي وو. زما دا خواهش و چې یار زه ازمري سره فایټ وکړم. نو ازمري چې مې راوسته نو 3 کیمرې بوک کړې وې. نو اوس یو کیمره هلته ده یوه هلته ده یوه هلته ده. زه چې رالم هلکه ما کیمرې چېرته دي؟ وایي چې جي یوه پاس ده یوه هغه ده یوه هغه ده. ما ازمري دلته دي او کیمرې پاس دي. کیمره کته راوله چې زه په حال کې زه به د دې ځای نه راوځم دلته نه به یو ازمری راوځي بل به دې ځای نه راوځي زمونږ لاین به شروع کېږي لکه فایټ. بس هغه کیمرامینانو خو انکار وکړو. وی بھائی مونږ خو مونږ خپل انشورنس نه دی کړی پوه شوې که نه مونږ دلته کې ته موج نه اوسو. نو هغه یو عجیبه غونده ماحول و هلته. بس خیر ما هغه فایټ خو وکړم ازمرو سره خو خدای پاک بچ هم کړم هغې کې. صحیح دی جي. او یو زبردست حمله را باندې کړې وه. دام لکه زما په خیال چې ډېر غټ زړه غواړي ډېر زیات ګرځېدلي یې خبرې پکې د لندن رالې د بهر ځایونو خبرې پکې د میزاډر خبرې پکې رالې د کراچۍ خبرې پکې رالې د فلمونو خبرې پکې رالې. زه دا ویل غواړم د دې نه علاوه د سپورټس خبرې پکې رالې چې تا ته به دا پته وه ته خو د پښتو فلم لومبنی هیرو وې چې کله تا ته دا پته ولګی چې د پښتو د ژبې داسې څه خاص قسمه څه چینل میدل نشته دی او د پښتنو دپاره یو چینل یو سړي جوړ کړ چې د هغه نوم کامران صاحب و او هغې را پیدا شو هغوی وایي چې یاره داسې کار به وکړو چې مونږ به یو د پښتو یو چینل جوړ کړو د هغې نوم به AVT خیبر یا خیبر TV یو چینل به جوړ کړو. چې تا وایي کله دا خبره ولګېږي چې د پښتو چینل شته ستا په اړه باندې ستې دوی اشاره باندې ووایه. زما پر دا شو لکه څنګه چې زما پهله فلم ریلیز شو دومره زه خو د دې نه زیات خوشحاله وم چې شکر دی خدایه چې د پښتو چینل جوړ شو. کامران صاحب خدا ډېره مهرباني کړې ده په موږ پښتنو باندې ګورې چې زمونږ د هر ښې خبرې نه خبرېږو په چینل نه خیبر TV. بدر صاحب 40 غنټې بیا که نه لکه 40 غنټې چلیږي او زه په خپله ګورم پروګرامونه. د بهر چې دا 40 ملکونه کې یا 15 ملکونه کې دا پښتانه مسافر دي کلي ته خدای سړي کېږي بالکل تا خو د مسافرۍ اجنټ تېر کړی دی او هغوی د خپل چینل ته ناست یو دې وخت زموږ دا پروګرام ګوري نو ستا څه خیال چې دا یې په اړه به څه تېرېږي؟ کم سے کم پکار ده چې هغه ډېر خوشحاله وي ډېر خوشحاله وي او بالکل جي. ښه بدر صاحب د ژوند نه خبر شي که نه خلک لکه د دې چینل فایده دا ده چې د ژوند نه خبر شي د سړي چې یاره دا سړی خدای څه کوي څه یې وکړه او کوم ځای نه راغی څنګه راغی او څه کوي مثلا لکه که نه پته ولګي. صحیح. بل یو خبر لازم شارټ سوال او هغه دا دی چې تاسو ډایرکشن هم پخپله کړی فلم کې تاسو مخکې خو ایز ایکټر اوس ډایرکشن هم تاسو کړی دی؟ او جی ما کړی عجب خان فلم ما جوړ کړی دی. ما ډېر خواهش و چې دا فلم به زه جوړوم پخپله باندې به دا پخپله به جوړوم او هغه فلم حالانکه ما جوړ کړ ډېر ښکلی فلم دی که چېرته د موقع میلاو شو که خیر زه به رالېږم کاپي تاسو ته. صحیح دی جي. دا کتلو فلم دی عجب خان. ته به وایي چې یاره واقعي خواري پې ډېره زیاته ډېره خواري پې شوې ده. او جي صحیح ده ډېر میوزیکل او ډېر کهاني والا فلم دی. صحیح ده. بدر صاحب د دې نه علاوه چې تاسو د فلمونو د فیسټیول کې یا داسې نور ځای نه تاسو خو مخکې تللی وئ مختلف ځایونو ته په لانچونو کې خو بیا چانس د هغې نه پس تاسو ماشاءالله دونه فلمونه وکړل ستاسو په نوم په ورډز ګینګ بک اف ریکارډ کې راغی یو تاریخي کار وشو د هغې نه پس داسې موقع میلو شو د خلکو سره اداکارانو سره بهر تلو داسې چانس میلاویږي؟ او جی مارشز ته تللی وم شاهرخ خان سره ملاقات شو پېژندی یې جي میلاو شو ورسره میلاو شو مو سره
هغه زما یو شوټینګ کتلی و شپنکی فلم شپونکی جی سوات کې چې ته راغلی ورکوټ یې راغلی و تصویرونه هم ورسره و نو وایي چې بیا ډېر ښه په طریقه میلاو شو جوهی چاوله وه شاهرخ خان و او ډېر په عزت سره بیا د شپې یو ځای مونږ ډینر وکړو او ډېر خوشحاله وه لکه ته خوشحال دا خلک لکه مطلب دا چې تاسو هلته فلمونه ډېر په شوق سره ګوري دا خلک صحیح ده زه دا وایم چې زمونږ په دې فلمي انډسټرۍ کې یو دغه روان دی سوی وته انقلاب به مو ته ووایو نوي نوي خلک راځي او د هغوی نو زه وایم چې په دې به خبره کوو عزتمن ګرانو خوږو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام خیبر سهار کې هرکلی وایم او لکه څنګه تاسو ته معلومه ده بدر صاحب سره زموږ خبرې ته روانې دي راځئ چې باقي پاتې پوښتنې وکړو بدر صاحب ما تاسو سره د وقفې نه مخکې د بریک نه پس د دمې نه مخکې ما تاسو سره خبرې اترې کولې او تاسو ته مې دا ویلي وو چې یاره راتلونکي دور کې لکه تاسو زه به دا ووایم چې لږ لږ فلمونه کم کړي دي بلکې زه به دا وایم چې صحت تاسو بیمار مو اووه میاشتې بیماري تېره کړه او د هغې نه مخکې به زه دا وایم چې ډاکټر تاسو له 72 ګنټې هم درکړې خو الله د باندې ډېر فضل وکړو اوس بیا مطلب چې ریکوري یې فلمونو ته کم راځئ خو نوی دور دی نوی ماشومان نوی لکان غل غوبل در روان دی تاسو چې کوم دی د نوې انډسټرۍ له څه ورکول غواړئ ولې نه داود جان صاحب خبره دا ده چې ما خو د خپل قوم د پښتنو 40 کاله خدمت وکړو او اوس ولا یو داسې نښه ورکوم چې انشاءالله تعالی زما سیټ به سنبھالئ که خیر او هغه د دلبر منیر صحیح ده ګرانو خوږو کتونکو زه به تاسو ته دا ووایم چې موږ سره دې وخت کې په سټوډیو کې یو بل میلمه دا دی ناست دی د بدر صاحب په خوا کې هغوی په لاس اچولی دی او دا د بدر صاحب زوی دی د دوی نوم دی دلبر منیر نو راځئ چې دلبر منیر سره لږ شنګپ شپ ولګو څه خبرې به لکه هغه ته چې کله دلبر منیر سره زه کېناستم نو هغه وایي چې ستاسو د IVT خیبر پښتو ګرامیټیکلي ډېره سټرانګ ده نه وایي چې زه ګرامیټیکلي سټرانګ پښتو نه وایم نو ما له ویي لږه لږه پښتو ورله ډېره ورځي هغوی ګرامر کې نه یم نو ته ما سره په اردو کې هم خبرې کوه په پښتو کې هم گپ شپ لگو راځئ چې مشغول شو دلبر سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام خیبر سہار میں خوش آمدید کہتا ہوں تھینک یو اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں اس نئے انڈسٹری کے لیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ تو سب سے پہلے بتائیں کہ کس سے متاثر ہوئے اوبیسلی والد صاحب تو آپ کے ہے ہی لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا فلم انڈسٹری میں آنے کے لیے دیکھیں متاثر ہونا 3-4 ایکٹر تھے میرے ذہن پہ فلموں میں آنے سے پہلے جن کو میں نے کافی مشاہدہ ان کا کیا تھا لیکن سب سے زیادہ دیکھیں جو میرے سامنے سب سے بڑی اگزامپل بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بڑا ایکٹر میں نے کسی کو نہیں پایا صحیح ہے کیونکہ میں نے 2 فلموں میں نے ایک کام کیا ہوا ہے پشتو اچھا اس پہ آ رہے ہیں آپ کی جو 2 فلمیں ہیں پشتو میں ان کا ذرا بتائیں کہ پہلا فلم کون سا ہے آپ کا ناتر سے زمانہ میری کیریئر کی میری پہلی فلم تھی اچھا تو اس میں کیسا مطلب آپ نے جو رول کیا تھا کیا جو پہلی فلم تھی بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے خوف کیمرہ لیکن خیر آپ تو ابو کے ساتھ مختلف جگہوں پہ گئے ہوں گے لیکن کیسا لگا آپ کو نہیں خوف وغیرہ کی کیونکہ کیمرہ میں بچپن سے ہی دیکھ رہا تھا والد صاحب کو کام کرتے ہوئے بیہائنڈ دا کیمرہ لیکن فرنٹ میں جب آیا تھا کیمرے میں 1-2 دن ذرا ہوئی تھی ہیزیٹیشن اس کے بعد کہانی ٹھیک ہو گئی تھی ناتر سا زمانہ پھر ہاں اس نے میرے کیریئر کو بہت بوسٹ تھی یعنی کہ مجھے اس کے بعد میری سیکنڈ مووی ریلیز ہوئی تھی استاد یارینا میں توبہ دیر خواہ تو اس فلم میں آپ کا جو رول تھا وہ کیسا رہا استاد یارینا میں توبہ آغا فلم کے زیو بدماش رول کرے تھا استاد یارینا اور ناتر سے زمانہ کے زیو دیہاتی گنتس الگ کم دیر خواہ لیکن تب آگئی کہ یہ کلیوال سڑے اور بدماش رول لے کھڑے دے ہاں دا مختلف دا سوری دا رسیدہ اس دلبر ماته وای چې مخکې څه پلان دي تاسو سره فلمونه شته دي نور څه کوم فلمونه دي زه د وخت کې سید علی خان سره کار دزرت سلطان زما یو فلم رواني اور بل ز ارشد خان سره غزام مړمشه ها هغه اختر کې ان شاء الله عید اختر باندې بریلی شي زه اور شاهد خان ته شاهد خان با دا به اختر باندې ریلی شي مړمشه صحیح ده دلبر دا راته وایي چې د فلمونو نه علاوه تاسو څه کوئ لکه تاسو تعلیم څنګه پوره کړی دی او دې نه علاوه چې کوم نور څه کوئ تاسو زما تعلیم گریجویشن کړی دی اور د مختلف کمپیوټر کورسز کړی دی ها ها او دې نه علاوه سپورټس سره دلچسپي شته جی کرکټ ډېر زیات کوئ کلب کرکټ زه نو کراټه بال باندې کوي کنه په جوټو کراټه ها براون بیلټ او ډیر دا خو د فلمونو د بارم ډیر ضروري دی ډیر زیات ضروري ده بدر صاحب خواندل ځکه چې بدر صاحب خو بس مریم نه پړځولو بدر صاحب دې قدر کنه او چې زه بلیک بیلټ هم دا خو پته لګي چې کله سړی زمري د په پوښتنه باندې ورشي اچھا دین علاوه دلبر دا راته وای چې
د ای وی ټي خیبر ګورې تاسو بلې نه مطلب چانس ملاویږي د کتو لپاره بالکل ډېر مزیدار او نوې نوې رنگونه او داسې کومته زمونږ تاسو په شریک چینل دې نه علاوه دلبر ماته دا وایا چې تاسو به صرف پښتو کې فلمونه کوي کنه اردو کې به ان شاء الله فلمونه کوي؟ زه صرف پښتو کې کوشش ده کیونکه زما پلار پښتو کې ډېر عمر تیر کړی دا زم پښتو کوشش دا غواړي چې دغه چې پښتو کې دا ډېره خبره بدر صاحب چې لکه یو کس وایي چې نه یار مال حالانکه اردو راځي او سړی دونه وخت په یو سکول کالج کې تیر کړي پښتو مثلا می مثال په تور باندې او بیا هغه باوجود چې نه زبدا کوم کمیټډ وي دا ډېره غټه خبره ده. ولینه خاورې داود جان صاحب چې تا باورېدلی دا یو ماهر ده چې د باز د جالې نه د باز بچی اولوزي ډېر ښه ان شاء الله تعالی دی به زموږ نوم نه خرابوي که خیر. اچھا عدنان دلبر زما ایکچولی نوم بس عدنان پکې ذهن ته راشي ستاسو د کشر نوم دی عدنان. دلبر دا راته ووایه چې پروگرام وقت چونکہ ختمی کی تاسو یو میسج کو اپنے اگر کسی بہن بھائی کو یا کسی یار دوست کو یا پورے اس قوم کے لیے کوئی اگر فلم کے حوالے سے یا جو اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی وائی ناٹ. جی صرف اور صرف محنت کا واہ انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو ملے گا. ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل جی ډېره مننه تاسو زموږ پروګرام ته بدر صاحب ډېرې مزیدارې خبرې مو کړې دي ډېرې ښایسته خبرې مو کړې او داسې تفصیلي انټرویو تا چې دا راته ووایي چې انټرویو دې خوښه شوه که نه؟ ډېره ښه والله زما د زړه ارمان و داسې انټرویو او دا به څوک اخلي مانه په اخره کې به یو ځل بیا زه ده ووایم چې بدر صاحب زه په دې خبره ډېر خوشحاله یم چې بل زمونږ شو د خلکو وکتله او په شو کې چې کوم دی لکه تاسو کتلی چې خیبر کالینګ کارډ ډي وي کام کپ نه یو نوی کارډ جوړ کړ خیبر کالینګ کارډ او هغوی تاسو مشران کړی د جرګې مشر کړی او تاسو د پټکي ځای درکړه تاسو په هغه دغه کې د کارډ هغه مشري هغه پرانسته مو کړه او د جرګې مشر کړم بالکل د ډي وي کام کمپنۍ والا د خیبر کالینګ کارډ کمپنۍ والا مونږ ډېره ډېره شکریا ادا کوم خاص کر د کامران صاحب هغوی د ای وي ټي خیبر دا بالکل جی کارډ جوړ کړو او جی د هغې نه علاوه بدر صاحب زه به دا تاسو ته ووایم چې که تاسو وګورئ دا ټول پښتانه تاسو ډېره مینه کوي ستاسو صحت لپاره دعا کوي که تاسو اخري څه میسج ورکول غواړئ د خپلو ګرانو خوږو خلکو ته کم دی وخت کې تاسو د پروګرام ته ناست دي او دا پروګرام ګوري تاسو ورکولی شئ میسج څه ورکو یار څه پیغام ورکول د خواږرونو ته یا ورته څه ډایلاګ ورته ووایه یا چې کوم دی څه دوا ورته وکړه یا ورته څه ځکه ستا خو ټول وروڼه دې وخت کې ناست دي ته په دوبۍ کې او په شارجه کې او په قطر کې او خبر هم دي تاسو بیمار یې نو په کار چې ته داسې یو ښایسته غوندې میسج د هغوی لپاره ورکړي یا هغوی ته زما خو دا نصیحت دی دوی ته چې ګوره کم سړی چې د ملک بهر یي که نه او په کم ملک نو د سفیر په حیثیت باندې اوسېږي په پردي ملک کې دا ده پکار چې جګړه وکړي یا جنګ جګړه وکړي یا غلا وکړي یا بل چاته نقصان ورسوي نو خدای ته وګورئ وروڼو دا کار مه کوئ او خیبر کالینګ کارډ استعمالوئ دا ضرور ځان سره درې څلور په جیب کې ساتئ ګورئ ډېره مننه دا خو د مسافر دپاره شو او د خپل وطندار دپاره سوات او مدین او مردان او چارسده اور او ګور او پېښور دې سره به څه کوو دا خو دلته پښتانه چې په پاکستان کې دي هغوی دپاره څه یو ښایسته غوندې ډایلاګ په اخره کې راته ووایه په خپل مزیدار غوندې جی او زه په هغه سنګین غرونو کې اوسېدونکی یم چېرته چې د بې غیرتۍ د ژوند نه د غیرت د مل ډېر قدر وي ډېره مننه ډېره مننه ګرانو غوږو کتونکو دې سره زموږ د پروګرام وخت چونکې سر ته رسي تاسو بدر منیر صاحب سره د هغې زوی دلبر منیر صاحب سره خبرې ترې اورئ دا ډېره مزیداره انټرویو او تاسو ته دا مو ووایم چې بدر صاحب لکه څنګه تاسو وایي چې خیبر کالینګ کارډ د پښتو د ژبې لومبنی کارډ دی لہذا په جیب کې د څلور کارډونه خامخا استعمالوئ دا زموږ ستاسو په شریکه کارډ دی دا به اوس تاسو او موږ چې کوم دی انشاءالله استعمالو نو د ډي وي کام کمپنۍ ډېره ډېره مننه چې هغوی د پښتنو دپاره خیبر کالینګ کارډ یو داسې کارډ روغ کړه چې هغوی چې کوم دی مطلب دا دی د پښتو په ژبه کې روغ کړه او بدر منیر صاحب ته د هغې مشري وکړه دوی موږ سره ګپ شپ ولګو په ذاتي زندګۍ باندې ډېر مزیدار او ډېر خوږ سړی دی زموږ د پروګرام وخت سره رسي خپل ډور خورې داود جان ته اجازت ورکړئ ټول عمر آباد خوشحاله او تر و تازه اوسئ د الله په امان ول چې یو داسې انسان زموږ په منځ کې موجود دی چې هغه ډېر زیات د پښتو ژبې خدمت کړی دی د پښتو فلمونو لومبنی هیرو بدر منیر صاحب
تاسو نه زمونږ درخواست دی چې تاسو خپل سیټونه ودرېږئ او سر استقبال وکړئ. نن زمونږ دپاره د خوشحاله ډېر مقام دی، د فخر خبره ده. څنګه محسوسوئ تاسو نن؟ نن خو زه ډېر زیات خوشحاله یم، ولې چې ټول خپل خلک ناست دی، خپل وروڼه ناست دي، خپلې خویندې میندې ناستې دي او د پښتو پروګرام دی او بیا فلم لاین کې موږ سره دومره وخت کار کړی دی او د چا سره ما ښه کړي دي، ما سره چا ښه ونه کړه، خو زه الله دې ورسره ښه وکړي. نور زمونږ دعا ده چې الله تعالی دا خیبر چینل آباد ساتي، الله دې د دې مالکانو له نور هم ژوند ورکړي او دا محفل دې همیشه هم داسې آباد وي. خیبر کالینګ کارډ دی، معافي غواړم، دا پکار دی چې د هر پښتون په جیب کې راشي، ولې چې دا صرف د پښتو د ژبې یو ترقي ده. یو کارډ جیب کې وز واچو ګنټه خبرې کوه کېنه قرار باندې. ورونو خبره داره چې دا زمونږ دپاره د ډېره خوشحالۍ خبره ده. الله دې ټول آباد ساتي او انشاءالله تعالی امید کوو دا چینل به چلو که خیري ټول په شریکه باندې انشاءالله تعالی ولې چې دا زمونږ خپل چینل دی. سر دلته د خلکو له خواهش دی پښتو خپله ژبه دومره خوږه ژبه د پښتو ژبې لږ غوندې یو ښایسته غوندې سندره که موږ ته مو سندره خو سینګرانو یار، زه خو اکټر یم، ما ته خو وایي سر یو سندره به هم که خیري ووایو خو هغه سازونه چېرته دي؟ سازونه به کم دي یار. راولی لږ وایه، لږ ما ونیسه. وګوره ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم، وګوره ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم، زه په خپله ګلې دې منظر کې څنګه ښکارم، وګوره ته ماته. تا به په دریاب کې ډېر لالونه سره لیدلي وي، او تا به په دریاب کې ډېر لالونه سره لیدلي وي، زه د خپلو کو سمندر کې څنګه ښکارم، وګوره ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم، زه مجنون د مینې دې منظر کې څنګه ښکارم، وګوره ته ماته. تاسو بدر منیر صاحب پوخ پښتون او پښتون راته ښکاري. زنده باد. خدای آباد لره، خدای الله صحت درکا. Gracias.
یو بل مو پاسه وختي اته بجې راشي مدین او کنه مدین ته وینو شي کله کوم لاله بیغه باران ونه ختم وټل ها ما دې ته ما ته باران دې ما زمون غزو وجو دا موږ تاسو په ټول ست مطلب یې چې زموږ ما اوس درنو ته تا ولاړل هغه دقت لري یو جن کې ورته چا ولې تا دما پرش کې دي ته ما اوس ونه نو تاسو پروګرام پکاره چې موږ ته سر شوی کنه زموږ پروګرام واښه